السلام علیکم۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا۔ ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام میں مصروف تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کام تھا۔ بہت زیادہ اس کو آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی۔ انجینئر نے جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری دفعہ انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مزدور نے پھر سے اوپر دیکھے بغیر نوٹ جیب میں ڈال دیا۔ اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا۔ کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا۔ اس نے فوراً اوپر کی طرف نگاہ کی۔ انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا۔ یہ درحقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ ہمارا مہربان اللہ ہمیشہ ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی باتیں سنیں، لیکن ہم اس طرح اس کی باتیں نہیں سنتے۔ لیکن جو ہی کوئی چھوٹی سی مشکل، پریشانی یا مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم فوراً اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف مشکلات میں اللہ یاد آتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ہم تک پہنچے، فوراً اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے اور اللہ کی بات سننے کے لیے سر پر پتھر لگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا تو پیارے بچوں، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک انجینئر اوپر بلڈنگ میں کام کر رہا تھا۔ اس نے مزدور کو بہت آوازیں لگائیں لیکن مزدور اپنے کام میں مصروف تھا۔ پھر انجینئر کو ایک تدبیر سوجھی اور اس نے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا۔ وہ مزدور نے دیکھے بغیر اٹھا کر اپنے جیب میں ڈال دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب اس انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور وہ نیچے پھینک دیا۔ وہ بھی مزدور نے اٹھا لیا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر کام میں دوبارہ سے مشغول ہو گیا۔ اس طرح انجینئر نے پھر تیسری دفعہ ایک تدبیر سوجھی۔ اس نے ایک چھوٹی سی کنکری ماری اور کنکر سیدھا جا کے اس کے سر پہ لگا مزدور کے۔ تو مزدور نے اوپر دیکھا غصے سے کہ پتہ نہیں یہ کنکر کس نے پھینکا ہے۔ حالانکہ جب نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اس نے نگاہ اوپر نہیں اٹھائی، آنکھیں اوپر نہیں نظریں کیں، اور جب اس کو تو چھوٹی سی کنکری لگی تو اس نے ایسے غصے سے دیکھا کہ یہ کس نے کیا ہے، مجھ پہ یہ کنکر کس نے پھینکا ہے۔ اور اسی طرح ہم انسانوں کا بھی حال ہے۔ بس پھر اس انجینئر نے اس مزدور کے ساتھ اس کا جو کام تھا اس نے اس کو بتا دیا، اور اس طرح ہم انسانوں کا بھی یہی ایک طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتوں اور نوٹوں کی برسات کرتا ہے تو ہم بغیر شکریہ ادا کیے اور ایسے ہی نوٹوں کو جیب میں ڈالتے ہیں جیسے ہم کوئی خاص بندے ہیں اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی بارش ہو رہی ہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی سی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو پھر غصے سے اللہ اوپر دیکھتے ہیں اور اللہ سے شکایتیں کرنے لگاتے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں اور کہ آپ نے ہم پر جو مصیبت ڈالی ہے، ہم بہت مایوس ہیں آپ سے، اور بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں انسان کرتا رہتا ہے اللہ سے۔ لیکن جب نوٹوں کی برسات کرتا ہے تو پھر اللہ کا نہ شکریہ ادا کرتا ہے نہ اوپر دیکھتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ
آپ مجھ پر نوٹوں کی برسات کر رہے ہو، لیکن ذرا سی مصیبت انسان پر آ جائے تو بس پھر اوپر اللہ کی طرف بہت مایوس اور غصے کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اور شکایتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انسانوں کا حال ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبتوں میں اللہ کی رضا میں جو اللہ ہمیں جو مصیبتیں دیتا ہے، اللہ کی رضا میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور رضا ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ ہر انسان کا برا بھلا انسان سے بہتر جانتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم نعمتوں کے ٹائم جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اس ٹائم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور برے وقت میں اور مشکل وقت میں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں وہ دے کے رہتا ہے۔ اور اب اس اسٹوری کو اور کہانی کو ہم جو ہے پشتو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خان وی یو انجینئر کنا نو برے کار کولو کور جوړولو نو کار یې کولو نو لاندې یو مزدور و هغه سره یې څه کار و نو هغه خو ډېرې زیاتې پوړۍ وې سټیرز وي نو هغه چې پرې راتلو نو وی به چې بس زه اوس اوازونه یې ورته وکړو نو هغه په خپل کار کې مشغول و نو هغه اډو اواز ونه اورېدو، بیا هغه خپل کار کې لګیا و او مصروف و نو بس هغه ورباندې یو د $10 نوټ راغورځولو، هغه د بغیر اخوا دېخوا حرکتو بیا هغه مې جیب کې واچولو چې لکه دا سم د بردو مالو بس خدای پاک ورته میلاو کړو. بیا پې هغه د $50 نوټ وغورځولو چې دی به بره وګوري چې ګنې دا نوټونه کوم ځای نه راځي. بېغمه هغه اډو زحمت نو هغه یې په جیب کې ښه ښکلی واچولو په مزه اوس خپل کار کې مصروف دی. اخر انجینیر له غوسه ورغی چې دا خو اډو ګوري نه ونه څه ریسپانس ورکوي چې دا ما باندې دا نوټونه کوم ځای نه راځي. بس هغه پې یو کنکري ورکوټې غوندې کې کاڼی وغورځولو چې هغه د په سر ډایرکټ ولګېدو. بس دی ډېر غوسه شو، بره یې وکتل چې بره یې وکتل هغه انجینیر ورته اشاره وکړه چې راشه زما سره کار دی. بس دی لاړو د هغه کار پسې، خو غوسه ډېر و که نه چې په ما را کنکري چا راوغورځوله او چې پې د نوټونو باران و نو هغه یې بلکل غم هم نو، بېغمه بیا یې جیب کې اچولو چې لکه دا خو د نوټونو چېرته باران را روان دی او باران کېږي. نو بس دغسې وایي زموږ د انسانانو حال هم دی چې الله تعالی راله نعمتونه راکوي او د نعمتونو نه زندګي چې ډکه کوي نو موږ د الله ته داسې په شکر ګزار سترګو نه ګورو چې بره ورته وګورو چې د الله شکر ادا کړو. خو چې لږ شانتې کې مصیبت په موږ راشي نو بس بیا موږ ډېر د الله ته خوله او سترګې بره کوو، شکایتونو ګیلو او انبار ولګوو. نو موږ له داسې نه دي پکار چې کله موږ له الله تعالی نعمتونه راکوي موږ له پرې شکر پکار دی. کله چې موږ دپاره هغه څه سخت وخت په موږ راولي نو موږ له د صبر نه کار پکار دی چې د صبر نه کار والو او شکوې شکایتونه الله تعالی نه کوو، ځکه چې الله تعالی په دې ډېر خفه کېږي چې دا دومره ډېر زه تاسو له ګوره د صحت نعمت، د دولت نعمت، دا هر څه زه تاسو له درکوم نو تاسو خو ښه خوشحالېږئ. هغه تاسو داسې نه وایئ چې بره یو څوک هستي ده، یو څوک دي که نه چې موږ لپاره دا هر څه موږ له راکوي، خو چې ذره در باندې مشکل وخت راولم نو تاسو ما نه ګیلې شروع کوئ. نو بس دا ښه کار نه دی که نه. انسان له پکار ده چې آرام سره اوسي، صبر او شکر سره اوسي او د الله په رضا کې رضا وي چې الله تعالی وله څه ورکوي هغه آرام سره الي، او چې څه په قسمت کې نه وي په هغې صبر او شکر پکار دی چې دا به زما په قسمت کې نه وي
او که موږ ټولو دا طریقه په خپلو ژوند کې شامله کړه نو موږ به ټول ډېر خوشحاله او ریلیکس یو. خو داسې ډېر کم خلک دي که نه چې هغه پوهېږي او په دې خبره پوهېږي چې موږ له ارام سره ژوند تېرول پکار دی. نن سبا خو داسې دور راغلی دی چې یو د یو ګاډي ته وګوري نو ما سره وایي ولې داسې نشته، چې یو کس کور ورکوټی وي د بل ولې دا نه غټ دی وګوره، بل به وایي وګوره هغه خشته خشته کپړې هغه له خدای ورکوي ما له یې نه راکوي. دا د قسمتونو تقسیم دی چې الله تعالی موږ باندې ټولو انسانانو باندې خپل خپل څیزونه تقسیم کړي دي. لکه په دې موږ له خفګان نه دی پکار، کیدای شي دې کې زموږ او کیدای شي نه حقیقتا دې کې زموږ فایده وي چې الله تعالی موږ له زموږ قسمت څنګه لیکلی که نه. نو بس دا زموږ د انسانانو ډېره غټه ناشکري وي چې موږ دا ګیلې او مانې د الله نه شروع کړو. بس چې چا له یې څنګه ورکړې ده هغه دې په هغې کې ځان د خوشحالولو کوشش کوي او بس چې ترېنه څومره کېږي د الله د عبادت کوي، د الله د شکر ادا کوي او خلکو سره دې نیکي کوي او د بدو کارونو نه دې ځان بچ کوي. بس دا د ټولو نه غټ کار دی چې انسان په خپله د بدو کارونو نه بچ شي. نو داسې به یو په ثابته معاشره کې چې یو کس ښه شي او هر کس بیا ځان په خپله ښه کړي نو ټوله معاشره به ښه شي، بجای د دې نه چې موږ بل ښه کوو چې ځان ښه کړو. چې یو کس ښه شي نو هر کس به ځان په خپله چې یو کس ښه کړي نو ټوله معاشره به د دې روانۍ او د دې بدو کارونو نه خدای بچ کړي. او دا د انسان په لاس کې ډېر اسان کار دی چې انسان په خپل نفس قابو وساتي او د الله په رضا کې رضا وي نو بس بیا ورته دا زندګي جنت نه کمه ني. او چې د انسان په خپل لاس کې ده که نه چې دا ژوند ځان ته جنت کوي او که دوزخ کوي. نو بس موږ هم د الله تعالی په د قسمت په دې ویش او تقسیم باندې صبر او شکر پکار دی او داسې کار نه دی کول پکار چې د هغې نه د ناشکرۍ اظهار موږ وکړو. نو بس موږ له د الله شکر پکار دی او دا نه چې په موږ د نوټونو د ډالرو باران وي موږ به بر هم نه ګورو، زحمت به نه کوو چې دا په موږ الله تعالی او دا څوک په موږ دا فضل او رحم کوي. خو چې کله بیا موږ باندې ذره مصیبت راشي نو موږ به بیا اسمان ته ګورو او بس شکوې شکایتې به هم لګولي، ګیلې او مانې. نو بس موږ له داسې نه دي پکار او بس اوس به موږ دا کیسه په دې ځای ختمه کړو. یو نوې کیسې سره به بیا حاضر شو. د الله په امان.